کتاب لیکي یو ځای کې بادشاه خپل مصاحبینو سره روان دی نو څه ګوري چې یو کس دی اخوانه د غره په سر باندې یوه ونه ولاړه ده هغې ونې ته دی ګټې ورولي کاڼي ورولي کاڼي دې خوا راځي بادشاه چې کاڼي واخیستل ښه ډېر کاڼي نو مصاحبینو ته دا کس راوغواړئ چې کس یې راوغوښتلو هغه ته وایي په دې کاڼو ته څه کې وایي دا ونه په ګټو باندې ولم په دې کاڼو یې ولم چې څه میوې بیرې ما ته راښکته شي وایي تا ته پته شته چې دا د څه کاڼي دي وایي نه دا کاڼي دي که نه وایي دا عام کاڼي نه دي بلکې دا هیرې دي مرغلرې دي او دا تا په خپلو ګوتو خپل لاس نه ضایع کړل نو ما عزتمندو دې حکایت مطلب دا دی چې مونږ ته د الله کم وخت را کړی دی دا وخت یو منټ یو سیکنډ مونږ د پاره دا هیرې او مرغلرې دي خو که مونږ د دې هیرو د دې مرغلرو وخت وپېژنو کلیوبي یو بل حکایت لیکلی دی او یو سړي چېرته پخوا زمانه یوه هیره پیدا کړه بادشاه ته یې راوړه بادشاه ورته وایي د دې قیمت زه تا ته نشم درکولی خو لاړ شه په ځمکه کې دننه تیخانه کې زما خزانې دي تا ته زه ټایم درکوم سهار نه تر مازدیګر لمر پرېوتو پورې چې ته څه پکې باسلی شې ته وباسه سړی راغی خپل خرې راوستو خره پسې ګاډۍ تړلې وه چې یاره زه به فلانی شی ته اوچتوم فلانی چې را دننه شو ګرځي پکې یاره چې دا اوچت کما دا اوچت کما دا اوچت کما ګرځي پکې په دې کې د بادشاه یو خصوصي د دې پاره کم بیټ چې تیار شوی او تخت تیار شوی هغه تخت ته ورختو سړی ډېر زیات ستړی و وی راځه لږ ارام وکړ ډېره اوږده ورځ ده څه خو به تې وباسې خامخ نو چې څملستلو بس ده ته پته ونه لګېده چې په خوب کې څومره وخت تېرېږي مونږ ته هم پته نه لګېده بس دی وده دی چې دی کې بادشاه کسان راغه او دی خپل لاسونه ونیولو او بار ته یې وباسلو وایي ځه ټایم دی پوره شو